بسم الله الرحمن الرحیم منصوبات بحث شروع کړو او هغې کې د مفعولات چې کوم پنځه هغه پنځه واړه مو ویل نو دی به ستاسو ماشوم ته چې کوم دی نو حال وښیي ورته یې به چې دا حال چې کوم یو اسم حال واقع وي نو دا به موږ منصوب وایو او ورته وایو چې حال دا وي چې یعنې یو انسان په کوم حالت کې موږ ولیدو د هغه حالت چې کوم دی نو څوک رانقل کړو لکه زه وایم جاءني رجل راکبا راغی ما ته یو سړي په هلکون دو کې چې هغه څه و هغه څه ورو یا چې کوم دی نو جیتو زیدا نایما زه راغلم زید ته په هلکون دی کې چې هغه څه و هغه ودو وه نو د هغه د وده کېدلو هغه یا چې کوم دی نو د هغه د ناستې هغه یا د هغه یو بل سره د خبرو کولو په کوم حالت کې چې دغه کس ولیدلی شي نو هغه حالت یې رانقل کول دې ته څه ووایه دې چې کوم دی نو حال ووایه نو دې به تاسو د دې نه بس چې کوم دی نو په ترکیب باندې پوهېږئ ورته بیا راولئ ورته یې جاء زیدون راکبا نو ګورئ وایي جاء فعل شلو او دا زیدون چې کوم دی نو ذوالحال دی کله چې حال موږ جوړو د هغې نه مخکې به موږ ذوالحال روکاږو نو دا زیدون څه دی دا ذوالحال دی او دا راکبا چې کوم دی نو حال دی نو دا حال ذوالحال چې کوم دی د فعل لپاره څه شو دا فاعل شلو نو په دې طریقې سره به کوم دی نو تاسو د په دغه باندې ترکیب باندې پوهېږئ او بیا ورته دا مو وایئ چې دا حال چې کوم دی نو د فاعل نه واقع کېږي لکه دلته کې دا زیدون چې کوم دی نو فاعل دی او راکبن ته حال واقع شوی دی او دا حال چې کوم دی نو دا د مفعول نه واقع کېږي لکه جئت زیدا نایما نو ګورئ جئت فعل فاعل شلو او زیدن چې کوم دی نو دا څه دی دا ذوالحال دی او نایمن حال دی دا حال ذوالحال چې کوم دی د جئتو لپاره دا مفعول به شو نو په دې باندې تاسو پوهېږئ چې د حال لپاره دا کېدی نشته چې دا به صرف بیا د څه نه واقع شي د فاعل نه واقع شي نه دا د فاعل نه واقع کېدلی شي او دا چې کوم دی نو د مفعول نه واقع کېدلی شي نو دلته کې دا حال چې واقع شوی دی دا د مفعول نه واقع شوی دی بیا چې ماشوم سره تاسو کله دا ترکیب وکړو چې جاء فعل زیدون ذوالحال و راکبا حال ذوالحال موږ د فعل لپاره چې کوم دی نو څه شو دا فاعل شلو نو په دې کې تاسو د سره بیا دا اجرا وکړئ چې ګورئ دا زیدون چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی دا مرفوع دی د څه د وجې نه د جاء فاعل د وجې نه او راکبا چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی منصوب دی د څه د وجې نه د حال د وجې نه منصوب دی او دغه شان ورسره بیا په دې کې اجرا وکړئ نو دې ته کې به د بیا ذهن ته دا خبره هم مکمل راشي چې ګورئ دا زیدن چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی دا منصوب دی د څه د وجې نه د مفعول به د وجې نه د دې لپاره چې کوم دی نو دا څه دی مفعول به دی او دا نایمن چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور کې څه دی منصوب دی د څه د وجې نه د حال د وجې نه بیا دې دا تپوس مو کوي چې بچي دا راکبن د څه نه حال واقع شوی دی دا نایمن د څه نه واقع شوی دی نو دې وجې دا راکبن د زید نه واقع شوی دی چې زید دې کې فاعل دی یعنې د فاعل نه حال واقع شوی دی او دا نایمن چې کوم دی نو دا د زیدن نه حال واقع شوی دی زیدن مفعول به دی نو دلته کې دا حال چې کوم دی نو د څه نه واقع شوی د مفعول به نه واقع شوی دی نو په دې طریقې سره کوم دی نو ماشوم لومړی په ساده ترکیب باندې پوهېږي او بیا ورته دا وایي چې دا مرفوع منصوب مجرور کې بچې څه واقع شوی دی نو په هغې کې ورته کوم دی نو څه کې اجرا ورسره وکړئ نو انشاءالله ورځې ماشوم به پکې روان شي